اختر د مونځ طریقه داسې ده، اکثر زموږ خلکو طریقه نه یې زده کړې، نو بیا په مانځه کې یو بل ته ګوري چې دی څه کوي چې زه هغه وکړمه. کله کله خطیب چې کوم هلته مونځ کوي نو هغه هم توجه ونه شي چې د مونځ طریقه وښیي، نو ښه دا ده چې د مونځ طریقه هلته وښودلی شي، ائمه کرام خطبه د مانځه طریقه وښیي. نو طریقه دا ده چې اول خو د پښتو یا د اردو تقریر کېږي، دا په هغه ځایونو کې کېږي چې کوم ځای کې خلک په عربۍ باندې نه پوهېږي، نو زموږ د عجمو طریقه دا ده چې پښتو اردو کې تقریر کېږي، سره نصیحت او هدایات ورکړی کېږي. بیا د ټولو نه اولنی کار د اختر په ورځ باندې هغه مونځ دی. د مونځ په سلسله کې یعنې نور کارونو نه مخکې د ټولو نه مخکې 2 رکعته مونځ دی. د دې مونځ طریقه تاسو زده کوئ. مونځ داسې دی چې امام څنګه ودرېږي او تکبیر تحریمه ووایي، نو د تکبیر تحریمه نه پس بیا امام 3 تکبیرات نور وایي، او دا تکبیرات 3 چې دی وایي نو دې 3 واړو کې لاسونه غوږونو ته اوچتول دي او بیا پرېښودل دي ښکته، یعنې په نامه ایښوده نه دي بلکې ښکته پرېښوده دي. بیا په 3 تکبیر چې مکمل کي نو 3م تکبیر نه پس به بیا لاس په نامه باندې کېښودی شي او امام به قرائت وایي. امام چې قرائت وایي نو بیا به رکوع کوي، سجده به کوي څنګه چې په عام مونځ کې کېږي. بیا په 2م رکعت کې امام چې ودرېږي تاسو به هم ودرېږئ، نو امام به قرائت وایي، یعنې سوره فاتحه او سورت به وایي. په آخري وخت کې چې کله هغه سورت ختم کي نو امام به رکوع ته نه ځي بلکې امام به 3 تکبیره وایي. 3 تکبیره کې به هم غوږونو ته لاسونه اوچتوي او لاسونه به پرېښودی کېږي، دغه شان په نامه به نه ږدو. او چې کله 3 تکبیره وویلی شي نو په 4م باندې امام بیا رکوع له ځي. بیا چې رکوع وکړي نو د هغې نه پس نو نارمل چې څنګه سجده ده او څنګه قاعده ده نو 2 رکعته مونځ به وکړي. 2 رکعته مونځ چې دا کله پوره شي په دې طریقه باندې بیا امام خطبه وایي. دا خطبه اوریدل واجب دي، یعنې که دا وانه اورېدی شي نو مونځ به ناقص وي. بعضې خلک داسې چې اول راشي تقریر واوري ښه په وخت راشي، لیکن چې کله امام 2 رکعته وکړي او سلام وګرځوي نو دوی بیا کوشش کوي چې وځي. نه داسې به نه کوئ، بلکې د مونځ دا یو حصه ده، دا واجبي برخه ده چې د امام خطبه اورېدل. بیا په دې ورځ باندې چونکې دعاګانې قبلیږي، د اختر په دې باجماعت مونځ کې په آخره کې چې د خطبې نه پس امام کومه دعا غواړي په هغې کې شاملېدل، لیکن اصل شی خطبه اورېدل دا واجب دي. ښه په توجه باندې کېناستل او چې دا ختمه شي دعاګانې وشي نو بیا تاسو واپس راځئ. د تلو راتلو طریقه دا ده چې منځګزار تکبیرات وایي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، او په یو لار باندې روان یو تکبیرات وایي، گپ شپ نه لګوي. بیا چې واپس راځي نو په بله لار باندې راشي که دا ممکنه وي، دا نفلي طریقه ده، مستحب طریقه ده. بیا په بله لار کور ته راشي. د دې ډېر شی فایدې دي. په یو لار باندې سوالګرو له پیسې ورکړي دی، په بله لار باندې راځي بیا نور سوالګري ناست دي او نور ډېرې فایدې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې طریقه ښودلې ده. په دې طریقه باندې موږ خپل لمونځ وکړو نو لمونځ به